محترم فقيه ابو اللیث سمرقندی رحمه الله فرمائی چې د مسجد 15 آداب او احترام دی. 15 خبرې داسې دي دا د مسجد ادب او احترام دی. محترم دې خبره د لک شان سوچ او په دې باندې د عمل کولو نیت وکړو چې ان شاء الله العزیز د الله د کور بزا خیال ساتم او ادب او احترام دی. یو سړی زما استاد کور ته راشي، زما استاد حجرې ته راشي، زما استاد بیٹک ته راشي، زما استاد د حجرې او د بیٹک او د کور د ادب احترام خیال نه ساتي، زما استاد هغه کس ته په غوسه غوسه ګورو ګرځو او په لکه وایو چې دا دی بکره د کور اوسي. محترم د الله د کور حق دی، ادب او احترام دی. دې موږ تاسو خیال وکړو. پای په لومړي داري دې مسجد ته راغلو، مسجد کې دې سلام واجب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا غلط چې څوک د قرآن تلاوت نه کوي، څوک مانځل دي ولاړ په نفل باندې یا په فرض څوک ني ولاړ، بیا به څوک ولاړ دي به سلام نه اچي. او کداسي مسجد کې څوک نه نو یا خلک په مسجد دې ځان سره پړ کې داسي وي السلام علینا من ربنا وعلى عباده الصالحین. دا الله سلام دی په مونږ باندې او په هغه خلکو چې کوم نیکان خلک دي پاوی دي دا الله سلام پاوی دي دا الله سلام څومره بهترین طریقه ده موضوع شریعت خو دی. محترم دا غینا بعد فرمای دویم چیز چې دوه رکعات نفل دیو کی دا د مسجد ادب او احترام دی. دوه رکعات نفل دیو کټیم. بیا فرمای دریم مسجد کی د اغستل خرڅول نه کوي. مسجد د اغستو د خرڅول ځای نه دی چې مسجد کې خلک ناس ته پلان کی یا د اغستو خرڅو کاروبار کوي، خبرې په مسجد کې کوي، زمکایي خرڅي، سوداګري خرڅي. تاسو کوم مرګرو پنجاب علاقو ته چې سفر شوی دی د مولودري چولم چې خاصه د جمعات په ځای کې اعلان سلورم نمبر ادب او احترام د مسجد دی چې په جمعات کې د اصلحي نمائش نه کوي. پنځم نمبر بیا فرمای په مسجد کې د بیداره کسیز اعلان نه کوي. اعلان کې په پاکو پلان کې بیداره کشوي دی کچا بیا مونږ نو پلان کې دی حواله کې حدیث اعلان باندې کې دا د عبادت ځای دی، دا دنیا د شیزونو درو د اعلان لپاره دی چې دې گنجائش باندې کې نشته. دین من راغلی ده بلکې په یو روایت کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې یو صاحب راغی او پاسې د مسجد نبوي کې او اعلان یو په زمانه او خروج شوی دی کچا مونږ مداسه نه کې ماته حواله کې نبی اسلام هغه منته. بعد روایت کې راځي هغه ته خیری او چې الله دې اړو ملاو اللہ جو پیدا دی. البتہ علماء کرام فرمائے چونکہ انسان اشرف المخلوقات دی کہ چونکہ دی روکشی با معشوق با روک کی روکشی جو انسان دی معذور دی یا دماغ کار نہ کئی لیونی دی کداغا درو کی اعلان خلق کی چونکہ انسانیت دی انسان دی وجہ خیر دی دا تعظیم و اکرام دا وجہ کبیش هم قبل ذریعے نو قبل ذریعے دی. شپږم نمبر دا الله د ذکر نه علاوه د بل سسیز د بارا په مسجد کې په جمعات کې आवाज بلندول نه دی پکار. دا الله ذکر کې نو که په تیز आवाज باندې لګو دا الله ذکر کې او چا تکلیف نشته نو خیر دی. هغه کدا قرآن تلاوت کې او قرآن د ذریعے دی
او بل کس نفل کوي لګیا دی یا دعا غواړي نو کوشش دا وکړي چې دا خپل تلاوت اواز وکړي ځکه ستا د نفس د تلاوت د وجې نه بل ته نقصان ونه رسي. اووم نمبر په مسجد کې دنیایي خبرې نه دي کول پکار. کله یو مسلمان دی بیمار دی هغه تپوس کې هم په پست اواز باندې په حلاله مشر دی بیمار تپوس دی او خیر وکنه ته د مسجد نه د غب ځای جوړ حجرت جوړ کی بعض وخت د حجرې نه زیات د غنو وټ سره تخکاری دا حجرت مسجد د غنو وټ دومره به تکلفه سره خلک د غنو په وټ کې کنځل نه کوي چې بعض وخت کې موږ په مسجد کې اورېدلې حیران شي چې دا الله کور دی او کنه اجا ته پوله پټې. اتم نمبر چې کله تاسو مسجد ته راشئ د خلکو په سټونو باندې خپې مار نو دې بهترینه طریقه سره کم کچ راغی نو ټول نمخ کې سب ته ځان رسي. نهم نمبر د مانځه لپاره بعض خلکو ځوینه مقرر کړي دا د ما د مانځه ځای دی د ځای لپاره بچا سره جګړه نه کوي. اکثر ځایونه کې موږ داسې لیدلي یو مصلی خورئ تاسو به لیدلي د امام په اشاره دوه څلور شپږ مصلی خورئ پرتې هغه د کلي د یو څو غټایټو چې ورته وایي که نه خاص خلک دا د سیبانو ځایونه نو سیب نه بغیر به دلته کې څوک نه ودرېږي تر څو پورې چې جمع نه وي هغه راونه رسېدل بیا که ودرېږي خیر خو که جمع لا نه ولاړه په دې ځای کې بل کس کېناسته نو بعضې کسونه په لته باندې اخوا کوي هسې اخوا شه زما څه دا تا ته چا وایي دلته کښېنه نو په مسجد کې چا هغه خاص ځای نه دي. یو شعر وایو که نه ایک ہی سب میں کڑے ہوئے محمود و ایاز بادشاہ و غلام په یو سب کې به ودرېږي په دې کې به دا نه چې دا د بادشاه ځای دی دا د آقا ځای دی دا د کلي د خان ځای دی او دا د غریب سړي ځای دی اجکل سیټ ته ودرېږي مړه غریب سړی سیټ ته ودرېږي د بلې محلې سړی ته ستا څه کار دی زمونږ لومبي سب کې مخکې سب کې ودرېږي دا جهالت خبرې دي. الله دې موږ نه دا خبرې وکړي به چې کوم کس راغی مخکې هغه مخکې ودرېږي. لسم نمبر په سب کې تنګي مه پیدا کوئ تنګي مه پیدا کوئ مطلب څه کلاو مه ودرېږئ چې یو په یو ځای کې یو بل په بل ځای کې دا ځان دی قرآن جوړ کړي چې ما سره به وایي لنډ څوک نه ودرېږي ښه لنډ ودرېږي چې په لنډ کم کس سب کې دو کسانو په منځ کې ځای خالي ځای په دې کې سره شیطان ودرېږي. یو لسم نمبر د مونځګزارو مخې ته مه تېرېږئ څه ته چې کوم سړی لمونځ کوي د هغه مخې ته به نه تېرېږي مونږ د حدیث مبارک کې راځي وایي که تاسو ته پته ولګېده جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو ته پته ولګېده چې د مونځګزار په مخې ته تېرېدو باندې څومره ګناه میلاوېږي دا کس په څلوېښت کاله څلوېښت ورځې که څلوېښت هفتې دي که څلوېښت صدۍ دي څومره دي دی به ودرېږي په دې ځای باندې خو دی به وانه وړي که دا پته ولګي چې په دې باندې څومره انسان ګناهګاري. دولسم نمبر بل په مسجد کې به لاړې نه توکې دا د مسجد آداب احترام خلاف دي لاړې به نه توکې مسجد به حتی الوسع د ګندګۍ نه د صفا ساتئ په دې کې ګندګي نه په دې کې څه نه په دې کې ګندګي نه د دې نه به صفا ساتئ لکه مونږ څه ځای ماشوم څه ځای ګنده کړی دی څه شي غورځېدلی دی نو هغه راواله او ویې وغورځوه لرې شه بار ته یې وغورځوه دې خیال ساتل پکار دي. په مسجد کې به وي ټکې نه وباسي دا د مسجد د آدابو خلاف دي د ګوتو چې ټکې وباسي ټک ټک مانځه نه بعد خلک تسبیحات کې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر بعضې کسانو ټقات وکړي دا د مسجد د آدابو خلاف دي.
غلطی کې وشي خیر دی قصدن عمدن خو بالکل نه دي پکار بیا فرمایي پنځلسم د الله تعالی ذکر په دې کې پکار دی د الله تعالی ذکر پکې پکار دی تلاوت پکې پکار دی نفلونه پکې پکار دی په دې کې د غفلت ژوندګي نه پکار په دې کې انسان غفلت کوي الله مدد مدار په خبرو باندې عمل لا نشي کوي